محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور. پرون سورة النور پرون نبل سورة النور درسو او پرون احادیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام درسو. نو سورة النور کی عموما الله رب العزت د معاشره د ټکېدو د پاره او معاشره کې د فحاشي ختمولو د پاره او په معاشره کې بيديني ختمولو د پاره الله رب العزت بیان فرمایي چې معاشره کې به بيديني څنګه ختميږي، دا معاشره کې به امن څنګه راځي، دا معاشره کې به حیا پرده څنګه راځي، هغه بیان الله رب العزت سورة النور کې بیان کړل. کله اولنې پیغام الله رب العزت د هغه خلق وکړل چې کوم خلک ګناه کوي، الله پاک فرمایي تاسو دې ته سزا ورکړي، دغه معاشره کې به بیا څوک ګناه نه کوي. او بیا الله رب العزت د پردې لپاره حکم وکړل چې زنانو لپاره د لازم دي چې دوی پرده وکوي. او بیا دلته نننې درس کې الله رب العزت دا وایي چې دغه معاشره کې به فحاشي څنګه ختميږي، دغه معاشره کې به امن څنګه راځي. چې انسان چې کله عموما ته دغه معاشره کې سوچ وکي، فکر وکي او دغه معاشره د خرابېدو اسباب او معاشره کې چې د سوجنه معاشره خرابېږي هغه باندې نظر واچي، هغه کې د ټولو اول بد نظری کیږي. چې کله یو انسان بد نظری کوي لدی وجه نه دغه انسان بیا مخکې نور ګناهونو ته هم ځان رسي. نو الله پاک مخکې وي چې تاسو خپل دغه نظرونه دا بخکته ساتي، بد نظری بنه کوي. هغه نه پس الله رب العزت فرمایي چې دغه بد نظری چې تاسو نه کوي دینه پس د یو بل خبرې به هم تاسو خیال ساتي چې چرته د شیطان په چال کې را نشي، دوکه نشي. الله پاک فرمایي وانکحوا الایام، تاسو نکاح وکړئ د هغه خزو سره چې نکاح نه وی کړي، هغه خزو سره تاسو نکاح وکړئ. نو چې کله یو انسان نکاح کوي د ډیر ګناهونو نه بچ کیږي. اول دی پردو زنانو ته نه ګوري، دی سره به د زنانو قدر او احترام بوي، دی به خپل خور او په مور کې تمیز کولی شي. بیا دې ته دا پته لګي چې دا زنانه څومره قیمتي او د الله رب العزت قیمتي او مخلوق دی. بیا دې چې کله واده وکړي بل زنانو ته دې سپک نظر نه کوي او بیا نور ګناهونو نه هم دې منع کیږي. او عموما زمون په دغه معاشره کې خصوصا زمون په دغه علاقه کې ډیر ګناهونه عام کیږي. مونږ خو اکثر مشران مسجد ته راشي، کورونو ته لاړ شي، بعضې ملګري کاروبار وي، هغې دونه خبر نه وي چې آیا زمونږ دغه معاشره کې څومره خرابیانې دي. که تاسو وګورئ عموما زمونږ د کالام معاشره د دومره خرابه شوې ده چې زه وایم چې پوره دنیا کې دینه بل بدترین معاشره بل نشته. آیس دلته عام دی، آیس چرس خلک دلته اسکي، شراب خلک دلته اسکي، نور قسمه قسم ګناهونه خلک دلته کوي. نو د دې هر څه نیچوړ او خلاصه الله رب العزت مونږ ته دا نه فرمایي چې کله معاشره کې ګناه کیږي، خلک غلط کارونه کوي، خلک د الله نافرمانی کوي، دا نه کوي الله پاک مونږ ته بیان چې تاسو بس خپل منځونه وکئ او بس خپل کار سره کار وساتئ. نه، الله فرمایي چې کوم ځای کې ګناه کیږي هغه خلک د ګناهونو نه منع کوي، دغه خلک د ګناهونو نه د نیکی طرف ته راولي. نن زمون په معاشره کې عموما د څومره مشران چې تاسو دلته ناست یئ، تاسو ټولو ته وایم چې په خپل کشران اولادو باندې نظر واچوئ. ګورئ څنګه چې د غپلار باندې د خزو یا د اولاد د پاره روټه بندوبست کول لازم وي، هم دارنګي د پلار د پاره د ټولو نه اهم شی دا چې د خپل بچی تربیت وکړي. نن زمونږ معاشره کې تربیت لحاظ سره زمونږ معاشره دا ډیر زیات غورځېدلې ده. زمونږ کشران زمونږ ورونه د مور او د پلار ادب او احترام نه کوي، مور او پلار ته کنځلې کوي. بعض پلاران راشي، اکثر زمونږ دغه معاشره کې بعض ملګري راشي وای قاری سي بچارته یو تعویز راته وکړه یا څه شی راته دم کوي چې په دغه هلک باندې وخورم، ډېر نافرمانه جګړې کوي په روژه کې هم. نو ګورئ دغه مشرانو ته زه دا وایم چې دغه بچو ته تعویزونه نه کنه، که چېرته دا قرآن مجید تاسو له درکړم او دغه قرآن مجید تاسو دغه بچو په دغه غاړې کې واچوئ دوی بیا هم نه ټیک کېږي. ولی د دې تربیت تا غلط کړی دی.
د دې دغه ژوند ټول په بېدینۍ کې تېره شوله دوی چې کله پیدا شي د پیدایش نه واخله تر بچپن پورې دغه بچي د دې تربیت د اسلام طریقې سره ونه شي چې کله دوی لوی شي دوی بیا د مور او پلار قدر احترام هم نه کوي ګورئ د تربیت دومره اثر وي تربیت چې کله یو بچی وي هغه مور او پلار ته کنځلم کوي بد ردم وایي او د کور کې هغه ډېر زیات بد وي کله چې هغه مسجد ته راشي د مولا مخې ته کینی هغه لس کاله هم مولا سره تیر کی قاری صاحب سره تیر کی هغه چرته یو ورځ هم دغه قاری صاحب ته کنځل نه کوي کنه تاسو سوچ وکئ ډیر بد یو الګ بوي ډیر بيدینه بوي ډیر زیات بی ادب بوي لیکن کله چې هغه مسجد ته راشي چرته قاری صاحب ته هغه کنځل نه کوي ولی ځکه چې دغه قاری صاحب په خپل خسړې دي دغه قاری صاحب هغه د اسلامي درس ورکي دغه قاری صاحب هغه د زناورتوب نه راوباس انسانيت طرف ته راولي او دغه مور او پلار خپل کارونو کې مصروف وي که بچي هر څومره نقصان طرف ته ځي دو سره فکر نه وي دو سره غم نه وي لدی وجه نه دغه بچي بیا د مور او پلار نافرمان هم ګرځي د خپل بچو دغه تربيت دی باندې ډیر زیات غور او فکر وکړي چې کله د بچو تربيت وشي د سره دغه معاشره کې امن او امان راشي کله د بچو تربيت وشي دغه نشه دا ختم شي کله د بچو تربيت وشي په معاشره کې فحاشي ختم شي د بچو تربيت وشي په معاشره کې بيدینی ختم شي د خپل بچو دغه تربيت باندې تاسو ډیر زیات فکر وکړي او بیا زمونږ معاشره کې خو پلاران داسې وي چې بچي پلار ته چې په دې باندې تر پويږي او زه سم یما او ډېر پلاران داسې دي چې دغه بچي لوی کی چې کله لوی شي دغه بچي چې کله خپل پلار مخې ته کېني داسې خبره کوي ته چې دا پلار دا چرته د دې نوکر یا چرته یو غلام دی پلارانو ته د سپک نظر کیږي ډیر خلک د سپک نظر کوي الان کې روایتو کې راځي چې دا پلار د جنت دروازه وي او دغه مور دا د دیو د خپل لاندې جنت وي که یو انسان هر څومره منځونه وکي هر څومره نیک اعمال وکي هر څومره ښه کردار د دی وي لیکن د دې مور او پلار دینه خپوي دغه انسان نه په دنیا کې کامیابی دي شي او نه دي چې جنت ته تللی شي ولی ځکه چې مور او پلار دینه خپوي قران کې الله پاک فرمایي چې دغه مور او پلار ته تاسو اوف قدر مکوي مطلب چې تاسو مور او پلار ته جواب هم مکوي اوف قدر هم مکوي او زمونږ معاشره کې خلک په مور او پلار باندې گزارونه کوي د دې اصل وجه څه ده چې تاسو او دغه مشران د خپل بچو تربيت نه کوي کله هم چې مونږ خپل بچو په معاشره کې چې د خپل بچي تربيت وشي دغه معاشره دا ټیک بټیک شي او بیا الله رب العزت فرمایي چې معاشره کې د ګناهونو دغه دروازه بندولو لپاره خپل دغه نوجوانانو ته تاسو ودونه وکړي نن سبا په معاشره کې بعضی خبرې کول دغه ته مناسب هم نه وي او بعضی خبرې کول هغه چې کله انسان کوي د الله رب العزت مخې ته هم انسان ته حیا راځي نن سبا په معاشره کې هغه کارونه کیږي چې هغه زناور هم نه کوي نن سبا په دغه روزه په دغه میاش کې تاسو خبر نه زما اکثر واسطه نوجوان ملګری سره راځي اکثر ما ته پته لګي د مشرانو ته نه لګي کنه زمون په معاشره کې نوجوان په کم گمراهي کې مبتلا دي د الله په ذات قسم چې قریب بازابونه په مونږ باندې راشي د لوط علیه السلام قوم هغه باندې الله رب العزت څنګه عذاب راوستو او بیا زمونږ دغه معاشره کې په قران باندې څوک نه پويږي په حدیث باندې څوک نه پويږي په دین باندې څوک نه پويږي لیکن د انګريزانو او د يهود او د نصاراو او د هغه زناورو هغه عملونه زمونږ دغه معاشره کې عام کیږي دا به څوک منی کوي ایا جبرائیل علیه السلام برا کوزیږي او دغه نوجوانانو تربیت وکوي کنه پیغمبر علیه السلام به واپس را ژوند کیږي او راځي دغه د تاسو دغه قران خای خو ما ته الله وایي کړه چې دغه قران وایي خپل بچي دغه قران خپل بچو ته د قران دغه درس ورکړي خپل بچي مليانو سره کېنه چې د قران تاسو ته وخایي خپل بچي باندې نظر واچي نن ستا بچي د کور نوزي ټول شپه بهر ګرځي چې کله راشي تور نه پوس نشي کولای چې بچي چرته تللی وي نو معاشره به نه خرابېږي ستا بچي هغه د خپل ځان لوی خلکو سره ګرځي هغه خلکو سره چې هغه چرسیان وي آیسس کې ستا بچي وس بالغ شوی نه وي هغه شان خلکو سره ګرځي معاشره به نه تباہ کېږي ستا بچي هغه لباس د پیغمبر طریقې خلاف کړی وي ته ورنه تاسو نشي کولای نو معاشره به نه خرابېږي
ستا بچي هغه سیګریټ اسکي چرس اسکي آیس اسکي ته ورنه تپوس نشي کولی نو معاشره به نه خرابېږي نو خرابېږي به که نه نو الله فرمایي چې دغه بچي دغه ماشومان د قرآن طرف ته راولئ دوی د قرآن درس ورکوي چې د دوی دغه سترګې نه دغه پردې لرې شي چې اصل زندگی هغه باقي ده اصل ژوند طرف ته د دوی نظر وګرځېږي چې د ګناهونو نه دوی ځان منع کړي د خپل بچو په تربیت باندې غور او فکر وکړي او بیا الله پاک فرمایي چې خپل بچو ته نکاح وکړي دلته چې څومره خلک ناست دي تاسو ته هم وایم چې دغه بچي څومره زنا کوي دغه بچي زنا یوازې دا نه وي چې هغه حقیقي زنا بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د انسان سترګه هم زنا کوي د انسان یوازې سترګه نه چې ستا زړه کې غلط سوچونه راځي دا هم زنا وي ستا په دماغو کې غلط سوچونه راځي صرف سوچ کول دې سره هم ګناه ملاويږي انسان ته او موږ خو په دې باندې بالکل غور او فکر نه کوو کنه ها اکثر بعضی ملګری وي تاسو کې چې روزه کې سو دسي وکي د دې څه سزا وي او دا به هم لاسه انسان وي چې هغه په روزه د میاش کې هم ګناهونه کوي هغه هم سه انسان وي چې د روزه په میاش کې هم هغه د الله نافرمانی کوي نو د دې وجه سره چې موږ د قران او د حدیث نه خبر نه یو او بیا محترمو دا هم یاد ولرئ چې څومره بیروزګار نوجوانان وي څومره نوجوانان چې هغه کاروبار نه وي دغه پلارانو ته دغه درخواست دي چې دغه ماشومان چرته په یو کاروبار باندې ولګوي چې مصروف شي د ګناهونو نه بچ شي او که چرته کاروبار نه وي دغه بچو ته ودونه وکړي چې د ګناهونو نه بچ شي او دغه ماحول دا صفا شي او چې کوم ملګری تعلیم یافته وي او سکول وای یا که چرته مدرسه کې سبق وای هغه خلک هغه اکثر عموما د ګناهونو نه ډیر زیات بچ وي ولی هغه خپل کار وي د سبق سره نو مطلب می داو چې کوم خلک بیروزګار وي پلارانو ته درخواست دي چې دغه بچي چرته په کاروبار کې اخته کوي او که چرته کاروبار نه وي دغه بچو ته وعده وکړي چې دغه معاشره ټیک شي معاشره د بد امنی او د بے حیايي نه پاک شي او عموما کوم خلک چې تعلیم کوي هغه اسیم دان د ګناهونو نه ساتي نو الله تعالی فرمایي وانکحوا الایام تاسو نکاح وکي د هغه خزو سره د کندو خزو سره د چا چې نکاح نه شوي یا نکاح شوي وي لیکن خاوندان مړ شوي وي هغه سره هم نکاح وکي چې د ګناه دروازه کولاونه شي یا که خاون ورته طلاق ورکړي وي داسې خزو سره تاسو نکاحونه وکړي او بیا الله پاک فرمایي مخکې زمانه کې به غلامان وي دغه غلامان به مخکې زمانه کې دي زمانه کې نشته تیر کال د دې تفصیل مونږ بیان کړیو چې الله پاک فرمایي دغه غلامانو نکاح هم تاسو وکړي او بیا وګوره د نکاح دومره ضروری وي د هغه انسان د لپاره څوک چې مدرسه کې سبق نه وایي څوک چې تبلیغ کې وخت نه لګوي او څوک چې په تعلیم کې مصروف نه وي په کاروبار کې مصروف نه وي دغه انسان نه چې کله ګناه کېږي دی باندې دغه نکاح کول فرض کیږي حضرت عکاف رضی الله تعالی عنہ د پیغمبر یو صحابي دی راغه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته تپوس کوي چې صحابي خزه دشتا وعده دي کړی دی دغه صحابي ورته جواب ورکړي چې ما وعده نه کړی بیا پیغمبر ورته تپوس کوي مخکې زمانه کې به د غلامان وي چې آیا شرعي یو غلام دشتا هغه ورته نه نشتا بیا پیغمبر ورته تپوس کوي چې آیا ته د وعده کولو طاقت لري چې ته واده وکې مال دولت لري هغه ورته او زدا لرم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې د شیطان روري ته زمونږ نه ته د شیطان رور څوک چې واده نه کوي دا د شیطان رور وي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زمونږ سنت دا دي چې تاسو به واده کوئ النکاح سنتي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دغه سنت دا نکاح وي او دغه نکاح چې کله یو انسان وکي د سره د انسان د غزړه کې د الله طرف ته عبادت ته شوق هم ډیر زیات پیدا کیږي دغه انسان د بد نظری نه هم منشي دغه انسان نور ګناهونو نه هم منشي په معاشره کې دغه ماحول به هم ټیک کیږي او دې باندې سوچ او فکر وکړي او بیا زمونږ امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي امام شافعی سے فرمایي کہ یو انسان نفل عبادت کوي او وعده نه کوي دا نفل عبادت بهتر دی لیکن امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې انسان د لپاره بهتر دا دی چې د نفل عبادت نه زیات اجر او ثواب او ضروری دا دی چې انسان وعده وکړي نو دغه معاشره کې د قرآن درس خوروي